ځایونه کې چې دي کې یو پرامن احتجاج کېږي او په هغې کې خلک راننوځي او هغوی بیا د دې ملک خلاف یو پراپیګنډه چلي بین الاقوامي سطح باندې او په غټه سطح باندې دا ملک چې دی نو د دې د دغه کوشش کوي نو زما په خیال زموږ چې څونه احتجاجونه کېږي نو هغه پرامن احتجاجونه او صرف پیغام ورکول دي د خپل وطن مسلمانانو ته او بین الاقوامي مسلمانانو ته چې څونه مسلمانان دي چې دې وخت په ایران باندې کوم ظلم کېږي کوم زیاتی کېږي په غزا باندې چې کوم دوی ظلم او زیاتی کوي په فلسطین کې دوی کوم ظلم او زیاتی کوي نو زموږ ټول احتجاجونه د ملک هغوی سره محبت ساتي د ایماني جذبې سره چې دا روتي دي خو بیا هغه خلک چې هغه صرف د بدنامولو دپاره چې هغه هم د دقې خلکو ایجنټان دي د دقې خلکو چې کوم دي مرستیال دي هغوی په دې احتجاجونو کې راننوځي او د هغې خلکه چې کوم خلک د دې احتجاجونو سرپرستي کوي د هغوی بدنامولو دپاره کوشش کوي چې دا خلک چې دي نو دا بدنام کړو او دلته کې دا احتجاجونه چې د انتشار پیدا کړو فساد جوړ کړو د دغې دا نور خلک په دې کې انوال دي خلاف کاروي په کار د هغه خلکو چې کوم خلک د دې ملک اساسو ته کم خلک چې کوم دی د دې احتجاج په نوم باندې د دې ملک ذمہدار د ادارو ته دې ته نقصان رسي د هغې پوره چې دی خلاف کاروي پکار ده قاری حسین صاحب ما ته دوی وایي چې دې وخت کې زمونږ دفاع ته څنګه ګورئ ایران سعودي دوبۍ هر ځای کې حملې روانې دي نو دلته کې افغانستان چې کوم دی چې کوم موږ مینه ورکړله په بګرام ایربیس چې کوم حمله وشوله باقاعده پکې د اسرائیل او د انډیا ډرون پکې په نظر راغی ګوره دې وخت کې غالب خان به وګورو نو پاکستان خو د اوس نه دی پاکستان خو چې د کوم وخت نه په 1947 کې وجود کې راغلی دی نو دې خلکو چې د پاکستان مخالفت کړی دی خدا خو د الله تعالی یو فضل دی چې زمونږ دفاعي دغه چې کوم دی نو هغه ډېر مضبوط دی زمونږ آرمي چې دی نو هغه مضبوطه ده زمونږ د پاکستان عوام الحمدلله ایماني جذبې سره ښه مضبوط دي د دغې وجې نه که اوس فرض کا په افغانستان کې وګورو نو په افغانستان کې چې کوم خلک دهشتګرد دي کوم خلک چې د ټي ټي پي سره تعلق ساتي سرپرستي کوي نو د هغې خلکو په وجه باندې هغه راځي زموږ په ملک چې دی انتشار پیلاوي زموږ په ملک چې دی نو دهشتګردي کوي نو که پاکستان په افغانستان کې کاروي کوي نو هغه په افغانستان کې نه د افغانستان د عوامو خلاف کوي نه په افغانستان کې چې کوم حکومت دی د هغوی خلاف کوي هلته چې زموږ کوم خلک دي هغوی ورته دا خبره کوي چې دا خلک د خپل وطن نه وباسي لا د دوی خلاف کاروي وکړي نو د هغوی خلاف لکه لګیا دي او هغوی د هغوی کاروي کوي باقي زمونږ خو چې دی نو دفاعي سیستم زمونږ ټول الحمدلله ایران سره تعلقات زمونږ د مخکې نه ښه دي که موږ داسې وګورو سعودي سره زمونږ دفاعي سیستم باقاعده معاهدې شوي دي که داسې هر یو اسلامي ملک سره چې دی د پاکستان د اوس نه دی د کوم هغه د بټو د وختونو چې دی دوی سره تعلقات زمونږ ښه مضبوط دي او ښه ټیک ټاک دي قاری صاحب را به شو سیاسي او علاقایي دغه ته ولې مشري کوې نو څه وینې رمضان پیکج والي سره څه ولیدل زیره رمضان پیکج خو به زه تاسو ته ووایم علم خان بی که موږ سیاسي لیول ته راشو دې وخت کې چې د کوم دې صوبه کې چې د 14 کال حکومت تیر شو او روان دی نو د دې عوامو له دوی څه ریلیف ورکړه رمضان پیکج څه کوي چې خلکو له تنخواګانې خپلې په وخت باندې ورکړي دا کوم چې دي په دې اسپتالونو کې چې کوم خلک مستحقین دي دې وخت کې چې کوم د بیماران دي د هغوی ته چې د علاج ضرورت کې پکار ده چې هغوی له علاجونو کې دا خو صرف دوی د خپلو د پیسو د خلکولو دپاره یو طریقه زده کړې ده او زمونږ د دې قوم نه دوی یو سوالګر غوندې جوړ کړل د دې یو مثال یو سوالګر جوړ کړ هر سړی په دې کې اچولي چې موږ له به 10-12 روپۍ باندې چا څه کېږي د دې غریبانانو خو صرف د خپلو اجرو د سیاست ته چمکاولو دپاره دوی دا یو طریقه دا یو لوبه جوړه کړې چې بس رمضان پیکج دی اوسه پورې چا له ورکړل چا له څه ورکړل هېڅ یې ولا ورنه کړل لا په دې حکومت کې زموږ تعلیم ته وګوره تعلیم کم دی د غریبانان بچي چې کوم دی په زما خیال د کروڑ نه زیات زموږ ماشومان چې دي هغه څه شو بې تعلیمه دي د دې نه علاوه تاسو وګوره د صحت په مد کې وګوره چې د صحت زموږ څه صورتحال دی نو عام زموږ د امن لحاظ سره وګوره دلته څونه بد امني ده دا د څه وجې ده دا صرف هم د دې وجې نه ده چې دلته کې تاسو پته لګي وزیر نشته وزیر اعلی نشته حکومت چې دی نو دا د الله تعالی په توکل باندې د صوبه چې دی دا چلیږي او دا پښتانه چې دی دا تباه کړل دا په خپل پښتون چې دا کوم د پښتون د پاراواز کې هم دوی تباه کړل دوی دلته دوی ته نقصان ورسو یو اصلاحاتي کار دی د دې غریبانو دپاره د دې کې پی کې دپاره د ګورنمنټ لوکل د صوبې ګورنمنټ ټوخه چې موږ دوی دپاره څه داسې اصلاحات کړي دي چې هغې دوی ته بنیادي فایده رسولې ده اوس رمضان پیکج خو دا بنیادي فایده نه ده که نه دې سره خو قوم چې دی نو هغه سوالګر شو دې سره چې کوم د قوم خیرمار شو دې سره قوم چې کوم دی هغه د دوی اوټونه شو هغه لاړه د دوی په وجود کې کېناستې چې یاره موږ له به 10,000 روپۍ راکوي نو په کار دا چې په دې باندې په کروڑو روپۍ دا په دې باندې کم از کم دا ورکوي په دې باندې به هغه بنیادي کارونه کړو چې قوم ته ټول ته فایده رسېدلې وي چې د هغوی ته پیسه ټکنیکل ایجوکیشن زموږ دلته کې نشته هېڅ قسمه څه نو آی ټي کورسونه زموږ د دې غریبانانو د دې ایجوکیشن دپاره څه داسې سیستم نشته
نو بس الله تعالی بس په رحم او کرم باندې دا سوده روانه ده